اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدخان. الدخان سورت مکی سورت تے مخکینی سورت مکی دے دام دے مخکینی سورت کے حامیم راغلے اول کی دلتم دا سورتم مصدر دے پا حامیم سرا مخکی کم صفت قرآن پاک دلتم مضامین مختلف دی دلیلت المبارکہ ذکر دے ورکی چزن علماء لیلت القدر یا د پنځلسی شپه مراد اخلي. د الہ العالمین د وحدانیت دلائل دی پکې د موسی علیہ السلام واقعات مختصرا او د قوم تبع ذکر دی چې دا یو نیک سړی تیر شوی په خوا باندې او د دوزخ هغه عذابونو ذکر دی او بیا آخره کې د متقیانو د جنتیانو ذکر دی او بیا په آخر کې د کافر ذکر دی د دوزخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. اللہ تعالیٰ او دا رسول مبارک پا دی ترجمہ بانی خپوئیگی والکتاب المبین او مالی قسمی پا کتاب بانی المبین چاغ اخکار دیں فصاحت و بلاغت اخکار دیں المبین احکامات واضح دیں. انا بشک منگا انزلناه نازل کردے دا کتاب فی لیلت مبارکتن پاغشپا مبارکہ کے برکتش پا کے انا کننا بشک ایو منگا منذرین یرون کی فیہا پدغی لیلت مبارکہ کے یفرقو جدا کولشی کل امر حکیم ہر یوکار حکیم دا حکمت والا امر من عندنا امر زمونگ دا طرفنا انا کننا مرسلینا بے شک یو مونگا مرسلینا لیگن کی در رسولانو او در رحمتونو. علماء پا دے کی خبری کری چه دا کمش پاوا چه نزول دا قرآن پاک ورک شوئے. زن علماء فرمائی چه لیلت القدر، زن علماء فرمائی چه شب بارات پنزلسی شپا. اکثر علماء دغی طرف تا توجہ دو چه دغنا مراد کمانو لیلت القدر شپا. قداتا سے فرمائی د ابراہیم علیہ السلام صحیفے پا اولا رمضان نازلی ہوئی، پشپیگم رمضان تورات، پاتلسم رمضان انجیل شریف، پشپاڑسم رمضان زبور شریف او قرآن پاک پا 24 رمضان پشپا نازل دیں. دا حضرت قداتا سے فرمائی. جریر طبری لکلی دی پا جامع البیان کی رانکل شوی، پا جامع البیان کی رانقل دی جریر طبری، امام جریر طبری رحمہ اللہ. خواہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے معالم التنزیل رانقل کری دی چه فیصلی پا دغش پا باندی کی گی فیہا یفرق کل امر حکیم او سپارلے کی گی دا لیلت القدر پش پا باندی پرشتو تھا. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه مکمل در روان کال چه سم دی آغا پا دغش پا دا پنزلسی باندی کی گی تر دغی پوری چه پلانکای ساڑے جواندائی دے مڑ بی پلانکی سڑی حج نئے کڑے حج بھی کڑے رزق بھی فراخ شی داسی بوشی بنا بر ہر تقدیر یا پنځلسی شپه او یا د لیلۃ القدر شپه. ځنې علماء دا ملي چې فیصله د پنځلسی په شپه وشوه چې قرآن پاک په نازله و او شروعات د لیلۃ القدر په شپه وشوه. دا لږه ښه توجیه چې فیصله د قرآن پاک د نزول
په هغه باندې وشوه 15 په شپه او شروعات د لیلۃ القدر په شپه وشو. په دغه 15 شپه باندې خلق مخصوص عبادت کی. فتاوی رضویہ کی په جلد نمبر 7 کې صفحه نمبر 418 کې امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمه الله فرمایي چې د ډیرو تابعینو نه دا روایت شته چې په دغه شپه باندې خلق زر واری کول هویي په سل رکعات مونږ کې. د ډیرو تابعینو نه دا عبادت را نقل دی او دا به دوی کول. او دا خبره او کله کله دا عبادت په جمع باندې کول هم څه خبره پکې نشته. او کله کله دا عبادت په جمع باندې کول یا نوافل په جمع کول دا څه خبره نشته. دا شپه ډېره برکتي شپه و. ترمذی شریف کې حدیث راغلی 739 نمبر نبی علیہ السلام مبارک عائشہ بی بی سره د شپې نمبر په نیمه شپه راپورته شو او بکی شریف لاړو جنت البکی ورسره د مدینه منوره سره بالکل جوخت بازار سے لگا اپیر نکھیل کورنا او دا جمعات په دم را اندازه کې اوس نو بکی شریف لاړو. عائشہ بی فرمایي زور په پټه لاړم. مختلف روایت کې خو یو روایت دا ترمذی شریف هغه چې نبی علیہ السلام راته فرمایي چې عائشہ بی بی تا دا ګمان ده چې کوم ما سره خیانت کی. حالانکه دا هغه شپه چې الله تبارک وتعالى د بنی بکر د قبیله د وضو د اختانو قدر خلکو ته معافي کوي. بنی بکر داسې قبیله و چې ډېر زیات وضو او ګډې دي. نو ځکه ځم الله پاک دا فریاد د پر راغلم او دعا د پر او د شهدا ول راغلم. نو دغه شپه باندې عبادت شي د پکار دي او دا ډېره خبره. او کله کله نوافل که په جمع وشي نو خیر دی. رحمت من ربک دا رحمت دی دستا د رب د طرفنا. انه بشک د الله تعالی هو السمیع العلیم دی خوریدونکی او ډېر پوهه دی. رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکو دی. وما بینهما او هغه څه په مابین د اسمانو او ځمکو کې دی. ان کنتم موقنین کچرته تاسو یقین کوونکی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر هم دغه الله تعالی دی. یحیی چې ژوند کول کوي او یمیت او مړ کول کوي. ربکم رب د تاسو رب آبائکم الاولین او رب د پلارانو د تاسو الاولین هغه وړومبني او اولنی. بل هم بلکې دوی فی شکن په شک دي یلعبون لوبې کوي. فرتقبن انتظار کوه یوم په هغه ورځ باندې تأتی السماء چرا بشي اسمان بدخان مبین په لوګي ښکاره سره په لوګي ښکاره سره براشي. بدخان مبین په لوګي ښکاره سره براشي. لوګي نه مراد کوم لوګي دی؟ لوګي نه مراد کوم لوګي دی؟ نو پدا کې دوه روایت دي. یو روایت خدا دی چې د لوګي نه مراد هغه لوګي دی لکه بخاری شریف کې 1007 نمبر حدیث دی چې نبی علیہ السلام د مکه کافرونو چې کله ډیر راتنګ شونو بد دعا وکړه چې الہ العالمین د مکه په خلکو باندې سه قحط راولي لکه د یوسف علیہ السلام په قوم نه چراوستل. نو دوی وګوره بیا ډوکی خوړل او مکمل او وکاله برنه نشول او هغه خبره چې اسما ته بچاو قتل نو چور بغار کار کړ باران نه چول شي فضا خراب کړي. دویم روایت پکې دا د عبد الله ابن مسعود سے قول دی چې دا لوګي راغله. دویم دا چې نه قیامت په علامو کې او علامه او هغه دا چې لوګي براشي کافران ته به سخت تکلیف شي او مومنانو به صرف ترنا زکام شي. مومنانو به صرف تری زکام شي او کافران ته به سخت تکلیف شي. دا قیامت ته نږدې روانه ده لوګي او صحیح قول دا دی چې را دا د قیامت علامه. یخش الناس پټوي بدا لوګي خلق هاذا عذاب الیم دا دردناک عذاب دی. ربنا دوی بوای چې ربنا ای رب زمونږه اکشف لری کانا زمونږه نه العذاب عذاب ان بشک مونږه مؤمنون یقین کون کیو. نبی ابو سفیان سے سره ملګر راغی کنه نبی علیہ السلام ته فرمای
ګوره کافرو نبی علیہ السلام ته یې چې ته ډېر زیات ښه انسان یې، خپلوانو سره ډېر ښه تعلق جوړې او ډېر خوش اخلاقه، خپل قوم ته دعا وکړه چې الله پې باران ووري، تباه شول خلک. نبی علیہ السلام دعا وکړه او د هغې نه بعد بیا بارانونه شروع شول. سره دې نه چې نبی علیہ السلام یې څومره تکلیف دې کړی و، په هجرت یې مجبوره کړو، نور یې څومره تکلیفونه یې ورکړل. ان لهم الذکر، څنګه بوی د دوی دپاره نصیحت، قد جاءهم وقد او په تحقیق سره جاءهم راغلی دوی ته رسول مبین، رسول ښکاره، ثم تولوا بیا دوی مخ واړول عنه د دې رسول نه، وقالو او ویل دي کافرانو معلم دی، مجنون لیونی، داسې څوک دی دته تعلیم ورکولی شي او لیونی دی. انا بشک مونږه کاشف العذاب لرې کوونکي د عذاب یو، قلیلا ډېر لږه، انکم بشک تاسو عائدون واپس کیدونکي یې د کفر نه، قلیلا لږ په تاسو کې داسې دی چې هغه راواپس کیدونکي دي د کفر نه. یوم په هغه ورځ باندې نبطش البطشة الکبرى چې مونږ ونیسو په هغه لویو نیولو سره تاسو، انا بشک مونږه منتقمون انتقام اخیستونکي یو. مراد ته نه جنگ بدر دی، په جنگ بدر کې بالکل ونیول، دا خو مکی صورت دی. الله پاکې چې خیر دې مونږ دې ورسو ښه په لویو نیولو سره. نو هغه خبره چې هغه 22 سرداران د مکې په بدر کې مردار شو، دا څومره غټه خبره وه. ټوټل 70 کسانو 22 که 21 غریب پکې سرداران، نو هغه یې چې سل د عمره خو سلو سردار د عمره، دا مشران باندې ډېر کار ویرانی کې، نو کافر مکمل خونی پې ویرانی شو. ولقد او خامخا په تحقیق سره فتنا مونږه امتحان اغستی او قبل مخکې د دوی نه قوم فرعون، قوم د فرعون، وجاءهم رسول کریم او راغلی دوی ته رسول عزتمند. څه به ویل؟ ان ادو الیا چې ځان وسپارئ ماته ای عباد الله، بندگانو د الله تعالی، انی بشک زه لکم تاسو دپاره رسول امین، رسول یم امانتګر. الله تعالی تاسو ځان اوچت مه ګڼئ علی الله په الله تعالی باندې، انی بشک زه آتیکم راغلی یم تاسو ته بسلطان مبین په ښکاره دلیل سره، و انی او بشک زه عوذت پناه غواړم بربي په خپل رب باندې، و ربکم او په رب د تاسو باندې، ان ترجمونی چې تاسو ما رجم کوئ، ان لم تؤمنوا لی که چې تاسو یقین نه کوئ په ما باندې، فاعتزلونی نو ما پرې تاسو ما پرې نه. نو دا به موسی علیہ السلام خلقو ته چې ګوره فرعون ته چې زه ته هېڅ هم نه یم، بس ما پرې یم، ما چې کوم قوم دی بني اسرائیل دا راسره ولګي. فدعا ربه، نو دعا یې وغوښته د خپل رب نه، ان هؤلاء قوم مجرمون، بېشکه دا خلک چې قوم مجرمان دي. فاسرنو حکم وکړ الله تعالی، فاسرنو بوزا د شپې، اسرا، سبحان الذي اسرا، د شپې په ټیم کې تک ته اسرا او اسر، بوزا د شپې په ټیم کې ځکه چې شپه 14 ډېره خوپیا ده، په شپه کې مزل ښه کېږي، ورځې ګرمي وي. فاسرنو بوزا بعبادي، د شپې زما بندگان، لیلا د شپې، فاسری نو بوزا دلته تجرید مانا وه، شپې مانا ته کټ کا، بعبادي بندگان زما، لیلا د شپې ځکه چې مخکې لیل راغی. انکم بشک تاسو به متبعون، تاسو پسې به در پسې کولی شي. د اول نه ورته ویلي چې فرعون او د هغه قوم به تاسو پسې در پسې کېږي. وترک البحر، او پرېږده دریاب رهوه ولاړه او تاسو پې تېرېږو. انهم بشک دوی جندون لښکر دی مغرقون غرق کړی شوی. کم ترکو څومره پرېښودل دوی من جنات و عیون، باغونه او چینې، و زرع او فصلنا، و مقام کریم او ځایونه د عزت والا، و نعمتنا او آرام ژوند او نعمتونه کانو چې دوی فیها پاغې کې فاکهین خوندونه اخیستونکي. کذالک هم دارنګې و اورثناها او مونږه ورکړل په میراث کې قوما آخرینا، قوم نورو ته، هم دارنګې مونږه ورکړل نورو قومونو ته دا هر څه، نورو قومونو له مونږ دا ورکړل په نصیبه کې. دا ذکر لیکلي کذالک و اورثناها بني اسرائیل. نور قومونه څوک؟ سورۃ شعراء آیات نمبر 59 کې الله فرمایل چې هغه نور قومونه بني اسرائیل، بني اسرائیل نم دا هر څه وته، ځکه چې دریای نیل نه ایلی او دیلی ګڼ ګڼ باغونه چې دا ټول د فرعون په قبضه کې. فما بکت نو ونه ژړل علیهم السماء، په دوی باندې اسمان، والارض او ځمکې، وما کانوا منظرین او نو دوی
مهلت ورکړې شونا. خام ترمذی شریف حدیث ته 3255 نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې دوی دروازې دي په اسمان کې چې په یو دروازه باندې د نیک سړي رزق راکوزيږي او په بل دروازه باندې د نیک سړي عملونه خېږي. چې کله دا نیک سړی وفات شي دا دواړه دروازې ورپسې ژاړي، دا دواړه دروازې ورپسې ژاړي. ځکه چې که رزق په ملاوېدو هم شکر به پوخ کو، که نیک عمل به راختم خوشبویه وي او رڼاګانې وي. امام مجاهد سے فرمایي چې 40 ورځې ورپسې ژاړي، 40 ورځې ورپسې ژاړي، اسمان او ځمکه د نیک سړي پورې. حضرت علی و عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نیک سړی چې کوم ځای کې مونږ کې هغه ځای بیا ورپسې ژاړي. نیکانو دمره لوی برکت دی. فما بکت نو نژړل علیهم السماء په دې فرعونانو باندې چې کله تباه شول اسمان والارض او ځمکې مو نژړل وما كانوا منظرین او نو دوی د مهلت ورکړې شونا. ولقد خامخا په تحقیق سره نجینا موږ نجات ورکړو بني اسرائیل ته من العذاب المهین دا هغه عذاب نه چې سپکون کوي من فرعون د فرعون نه انه بشکل فرعون چوکانه عالیا تکبر کون کوي من المسرفین د اسراف کون کو نو. ولقد اخترناهم او خامخا په تحقیق سره مونږه اخترناهم غرکړیو دی علی علم په علم باندې العالمین په زمانه په خلکو باندې دا بنی اسرائیل ډیر اوچته درجه و. واتیناهم امونږ ورکړیو دی تا من آیات د آیاتنا د نشانونا ما هغه فيه چې پاغي کیو بلاء مبین ما هغه نشانی فيه بلاء مبین چې پاغي کې ښکارا امتحانو. ان هؤلاء بشک دا خلق چې له یقولون خامخوای ان هي دا مکی خلق ان هي نه دا زندگی الا موتتنا الاولى مگر مرګ زمونږړم بنای و ما نحنو بمنشرین او نه مونږه بیا تر پورته کیدونکو نه. دا د مکی خلق چاول مرګ نشتا او کوي مرګ خو خیر منی. مرګ چې صرف دا یو مرګ دی بل مرګونه او بل ژوندونه نشته به دا یو مرګ دی. او چې کله مرګ راشي نو موږ به خاورې شو او ختم شو بس موږ هیڅ تعلق نشته نه دنیا سره او آخرت شته نه. فاتو بس راوړې به آبائنا دا کافرانې چې کچرته باز بعد الموت وي نو راوړې زمونږ هغه پلارانه ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی. دا ځکه یو اشکال راځي هغه دا چې کله دوی دا وایي چې موږ خپل مړي را ژوندي کړه چا مینه موږ پښتنه وکړو چې آیا قبر کې څه وال دی. نبی علیہ السلام مبارک او الله تعالی دا معجزه دوی څه پورا نه کړه، دا دوی دا مطالبه یې څه پورا نه کړه او نبی مبارک له ویری دا معجزه ور نه کړه. جواب دا چې ګوره کلم یو قوم د خپل خواهش مطابق معجزې غوښتي نو هغوی چې کله منښت نه وکړي بیا عذاب پرې راغلی. اے نبی علیہ السلام ښکاره ویلي چې جبرائیل راشي د هغې په وجود هم یې چېرې دا سحر دی او دا جادو دی دا نه وي منونکي نه وي. صالح علیہ السلام قوم خواهش وکړو چې د 10 میاشتو بلار به وخه راووته وینه هماغه یې مړه کړه او په همغو عذاب راغی. نو الله پاک طریقه دا دو سنت قدیمه یې دا دی چې کلم یو قوم د خپل خواهش مطابق معجزه وغواړي او بیا هغه ونه منلی شي نو په دغې صورتحال کې بیا الله تبارک وتعالی په دغې خلکو باندې عذاب راولي. پوه شو پې نو الله پاک عذاب مطلب چې غوښتل ونه غوښتل چې عذاب په دوی باندې راشي نو په دا وجه باندې بل نبی علیہ السلام مبارک دغه خبرې به بار بار فرمایي چې یا الله عذاب په ما راولي. که دوی نه مني ځکه چې عذاب پې راغی خو ټول به ختم شي. حالانکه دوی په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه به دین اسلام دپاره ډېر ښه جان نثاران وي. اهم الله فرمایي آیا دا خلک خیر ډېر بهتر دي ام قوم تبعین یا قوم د تبع. دا ټیک د نبی علیہ السلام نه 1000 سال مخکې تیر شوي. تبع دا د یمن بادشاه د یمن په علاقه کې اهلی کتابو او نورو کاهنانو خپل منځ کې سره بحث شو
اهل کتاب وی چې موږ په حق یو، کاهنانو ساحرانو وی چې موږ په حق یو. توبه بادشاہ ورته داسې کارو کو چې قرباني وکړو دوا چې چا قرباني اسمان نور راغی وېسوا بس هغه په حق ده. اسی د اهل کتابو قرباني وسوه. توبه بادشاہ په اهل کتابو ایمان راوړ. په هغه ټیم کې اهل کتاب صحیح چې ایمان په راوړو. په وختونو کې یو وختو چې د کعبه معظمه دورانولو اراده وکړه. مختلف روایت دي پکې. راغی کوم ځای راغی یو علاقه او چاغه تا کراعن غمیم ویل شي. کراع الغمیم ته چراو رسیدو سخت اواره. څو علماء نه پختنو کې چې دا اواره سخت راغله خو سره ودرې کې هغه ورته چې کوم ته چې نه صحیح والدته چې څه متوي اجدا کوم اراده باندې تر راغله د غیرات نه واپس ارڅ ټیک ټاک کعبه ما ویرانه ویش خزانه ویرانه چې اوا ودرې دا احرام وتړلو او د کعبه معظمه نه څو کړو طوافونه وکړ. دا بیا راغی مدینه منوره له مدینه منوره کې ډېر کورونه جوړ کړل او په اهل کتاب کې د تویل شي یو چې انګه تورات او دغه خدا ذکر او چې نبی رسول الله مدینه منوره ته هجرت کی نو دای په دغه هغه باندې ایثارم خو بیا داسې کارو شو نو به داسې خبر وکړه چې دا کورونه او دا جو کو اوسېدل په دای چې عمر تیرې دوه نبی رسول الله نظر کار مخ کې تیرل نو د په دې اولاد کې او د په دې خاندان کې دا ایوب انصاری رضی الله عنه خاندان کې عالمان پرې خو د هغه عالمانو په خاندان کې دا او حضرت ابو ایوب انصاری سے بیا نور کوم کورونه دا ټول هغه کورونه اوس توبه بادشاہ جوړ کړی په اخلي جوړ کړی. نو که خیالم کړی نبی علیہ السلام مبارک په دې کې څه وکړو استوګ نه اختیار کړ. نو دا توبه بادشاہ هغه عائشہ بی فرمای چې توبه بادشاہ چې د څه بدمای او ځکه چې هغه نیک سره یو. ها اهلکناهم غهلاک دوی انهم بشک دوی کانو مجرمین مجرمان وو دوی مجرمان. ٹھیک شو کنه. نو خیال اندر توبہ یاد نہ کړو قوم توبہ یاد کړو توبہ قوم تبا کړو ځکه توبہ په خپل نیک سره. وما خلقنا السماوات والارض ومغنی پیدا کړی اسمان نو زمکه وما وغت بینهما چې په منځ دي دواړو کې لاعبینا پالتو ما خلقناهما مغنی پیدا کړی دا هر څه الا بالحق مگر په حق باندې ولکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي. ان یوم الفصل بشک هغه ورځ د جداوالی میقاتهم هغه وخت او عادی د دوی د اجمعین د ټولو یوم هغه ورځ باندې لا یغنی چې لري باندې کې مولن دوست ان مولن د بل دوست نشي اته شي ولا هم مون بد دوی سرونه امداد کولای شي الا مگر من رحم الله پاغه چا باندې چې الله رحم وکین یو دوست بد بل دوست نه بیا ډیر څه لري کولای شي. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین پرون تر شوی دوستان بخپل منځ کې دشمنانی پورې د قیامت خو متقیان نه. وم لیدل چې یو انسان فائدہ د عمل فائدہ بل انسان ته ملاويږي. کته دا وای چې وګوره نوح علی السلام خپل بچی نه نو هغه کافر وکنه چې کله کافر وی نو بیا دوی په منځ کې هغه رابطه چې هغه کټ شو او چې مسلمان وی نو بیا رابطه برقرار نو بیا فائدہ رسیږي. ها او دا حدیثونه بار بار ذکر کول چې را فاطمی بی بی دا خبر چې حسب و نسب زینه د ته په عمل خلق لاسیږي. خاطر زیر ته داسې حدیث پیش کوم چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې هیڅ حکم تاسو خپل عمل جنت نه شوتله مگر چې د الله فضل وشي. صحابه فرمایي چې قربان تاسو اچاو زم مگر چې د الله فضل وشي. نو غرض دا چې ځنې ټیم کې عمل نه دمر ترجیح ورکول نه په کار چې هغه خبره هغه د الله فضل درځنه هیر شي ایما او ته عمل بچي. غرض دا چې دا ملنی په کار چې عمل هیڅ پیدا نه ورکړي او دا ملنی په کار چې نه مړ بس چا عمل خي بس دارو جنت ته قدر نه. نو ځنې خلک په عمل باندې ډیر زیات زور کوي. زور ورکول په کار دي خو دمر نه چې جنت نه پخې وباسي جنت نه بنوځي.
عمل کا کوي او کار څه کوي بچ یا الله دا تقبل کی او دغه تر باندې خپل فضل او کرم مو کی. ان شجره الزقوم بشک هغه ونه د زقوم چې د طعام الاسیم هغه خوراک دی د ګناګارو. عبد الله ابن عباس سے فرمایي ترمذی شریف حدیث دی په باب صفت جهنم چې کله زقوم یو څاڅ کای راتوي شو دنیا ته دا دنیا به ختم شي د خلکو زندگی به ختم شي. دا بیا د اټم نم ډیر سخت شي هغه مې ځکه چې اټم خو یو علاقه دی غونډه دنیا به خراب کی خنو یو څاڅ کوي چې دمره خطرناک دی. ابو جهل ته چاوي کان زکوم خوراک وړه خوره خوراک کجوره باندې کوچ کی او خورای د زکوم یې کنه چې نه دانه پته ولګي. کل مهله په شان د ویلې کړي شوی تانبي یغلی چې یشيږي بفل بتونی په ګېړو کې کغلی الحمیم په شان د یشیدلو د ګرمو بو خذوه ونسودا کافر فاتلوه راکا گودا کافر الى سواء الجحیم اغلیار د جحیم تا ثم صبوا بیا واړوي فوق راسه برد سرد د من عذاب الحمیم اغا عذاب د ګرمو بو را راکاږي به دا پخې او سر به سره تړلې څوک چې دا سر چونه کې وخت چې په دا باندې به ول پخې تړلې دا څه غونډ او را راکاږي به عطل په شرمندګۍ سر را راخکل دغه ته عطل او هغه خبره پاسه به فرشتہ په هغه مرکې او داز مرکې یو لو داز به پورته کوي په پلپان او دا مازغه به په دې بدن باندې راتوي شي او هغه خبره شي بیا په پاسه په ګرمي وب په ورواړي په سر باندې ذوق وڅکا انک بشکت انت انت العزیز ډیر غالب الکریم ډیر عزت منی دا به رسوایه وجنه ورته دا به دوزخی ته ښه وڅکا ته خو ډیر زیات عزیز او ډیر زیات کریمی وڅکا ان هاذا بشکدا ما هغه کنتم چوي تاسو به باغه پوری بم تم ترون تاسو شک کولو ان المتقین فی مقام امین بشکا متقیان په مقام امین کې دي فی جنات و عیون په باغونو کې دي او په چینو کې دي یلبسون دوی به اغندي من سندس نری رخم و استبرق او مضبوط رخم متقابلین یو بل ته مخامخ ناس وي كذلك هم دارنگه وزوجناهم او منگو پنکاور کو دیتا بحور عین آغا دا غٹ استرگو والا حوری. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی حور دا هغه خزی دی د جنت چې دا اویاو جوړونا شاته بین په پنده کې مازغلی دل شي دا هغه زنانه دی. آیا د دغه دنیا زنانه بهتري دي او کده جنت حوره؟ نو فیصله دا د مسلم شریف په حدیث کې چې کله په یو صحابي باندې نبی رسول الله جنازه وکړه نو یې فرمایي چې خدای پاکا یو بیبي ور کې د دغه دنیا د بیبيانو نه بهتره. نو الته دغه حدیث نه دا معلومیږي چې را څه شي د جنت دغه حوره چو دغه دنیا زنانو نه بهتره. صحیح ده کنه؟ او علامه قرطبی رحمت الله علیه لیکلی چې نه د دنیا د زنانه چې دا کله جنت لاړ شي دا به د جنت د جنتیانو حورونه او زنانو نه او یا درجه اوچته بنا بر هر تقدیر په درجو کې سره جګړې نه کو خبره دا او چې وضاحت ده هغه د مسلم شریف حدیث دی او دا د علامه قرطبی صاحب خبره صحیح ده کنه؟ نو حدیث وی او د مفسر کول ترجیح چې دا حدیث لوي کول پکار. ها یدعون دوی به عبادت کوي نه یدعون دوی برا غواړي فیها پدې جنت کې بكل فاکهه امنین هر قسم میوه امنین په امن کې لا یذوقون دوی بنڅ کې فیها پدې جنت کې الموت مرګ الا موتۃ الاولى مگر مرګ وړمبنای دته چو دا وحدت والو الموت تکی مگر مرگ وړم بنای ووقاهم او وبساتی الله تعالی دوی عذاب الجحیم اغه عذاب د جحیم نا فضلا من ربک دا فضل دی د تا د رب د طرفنا او کنا عمل ارزه کې ما پیش کوا
دا د الله فضل دی چې بچ کړي. ذالک هو الفوز العظیم، او دا لویه کامیابی دو. خو دام نه چوي چې مړه روژه خو منشي خلاصاله، فرایض نه کی، واجبات نه کی. فإنما بشکا یسرناه مونږه آسان کړی دی دا قرآن بلسانک د تا په ژبه باندې. دلته یې چا آسان کړی دی، په بل ځای کې چې مونږ ته قرآن پاک نازل کړی دی چې قولا ثقیلا، درانه وینا و، او دلته چې آسان نو واقعي چې تلاوت یې آسان دی خو احکامات یې مشکل دي. یو دویم دا چې نبی علیہ السلام ته فرمایي تا په ژبه ما آسان کړی، نورو خلکو ته مشکل دی. او یو خبره دام هغه یو صاحب فرمایي چې آسان کړی خود دی چې مونږ یې یو، دا الله خبرو ته ګوره او د مونږ ویلو ته ګوره. دا خو زما ملي خبره نه، خبرې د الله تعالی یو یو مونږ، خو دا الله مونږ ته آسان کړی دی کنه داسې خو نشي کېدی. لعلهم د دې دپاره چې دوی یتذکرون نصیحت قبول کې. فرتقب انتظار کوا، انهم بشک دوی مرتقبون انتظار کوونکي دي. انتظار کوا دوی ته، دویم انتظار کوونکي دي. انتظار کوا. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الجاسیہ مکی سورت ته 4 رکوعات لري او 37 آیاتونه دي. دلتم حامیم التم حامیم راغله. دلتم صفت د قرآن، مخکې صورت کې صفت د قرآن. او مشهور خبرې دي چې مکه معظمه کافرانو کوم شی نه منلو، چې هغه الله تعالی یووالی شو، د نبی علیہ السلام رسالت شو، د قرآن پاک حقانیت شو، د دین اسلام حقانیت شو، بعد الموت شو، او آخرت زندگی شو. حامیم، الله تعالی او دا رسول د دې په معنی خپويږي. تنزيل الكتاب، نازل دل د کتاب دی، من الله د الله تعالی د طرفنا، العزیز چې ډیر غالب دی، الحکیم خاوند د حکمت والا دی. ان فی السماوات والارض، بشک پسمانو او پسمکو کې لآیت خامخنخ د قدرت للمؤمنین، د مؤمنانو لپاره. وفي خلقکم، او د تاسو په پیداوخ کې هم. وما هغس یبث من دابه، چې خوار کړي دي د دابینا. آیات دا نخې د قدرت لقوم یوقنون، دا غي قوم لپاره چې دوی یقین لري. واختلاف الليل، او هغه اختلاف د شپو ته وګوره، او النهار او ورځې ته وګوره، چې کله شپه اوږده کله ورځ اوږده. وما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی من السماء، د وریځو من رزق، رزق یعنی هغه اوبه چې د هغې اوبو په ذریعه باندې بیا لاندې ګیاګانې راوشي. فاحیا به الارض، اوس په دې غرونو کې اوبه څوک ورکوي؟ باران وشي ګیاګانې واخه راشي، همدغه څاروي درومي خوراک وکړي او هغه ته بیا ویږي راشي رالوی شي. نو په ایمان چې باران د وجه نه رزق ته میلاو نشو. فاحیا ژوندې کړې ده به په دې اوبو سره الارض ازمکه بعد موت، یا وروسته د مرګ د دینا. وتصریف الریاح، او اړول راړول د بادونو. آیات لقوم یعقلون، نخې د قدرت دی د هغې قوم دپاره، یعقلون چې دوی پوهیږي. علماو د عقل تعریف کړي چې عقل څه ته ډېر ښه تعریف یې کړی. هغه قوت ته یې عقل، هغه قوت ته ویلی شي چې د علم د قبلولو صلاحیت لري. عقل هغه قوت ته یې چې د علم د قبلولو صلاحیت لري. عقل په انسان کې هغه قوت چې د علم د حاصل والی صلاحیت لري. بیا د عقل په دوه قسمه دی، سمعي او طبعي. عقل سمعي دا هغه عقل دی چې د کتابونو خبر زده کی او یا د نور انسانانو نه سواوري. او عقل طبعي دا هغه عقل دی چې د انسان په دماغو کې مرکوز وي او خو او د بد تمیز کوي علاوه د کتابونو د بل د وینا نه. نو یو عقل طبعی شو، یو سمعی شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ترڅو پورې په انسان کې عقل سمعی نه وي نو عقل طبعی هیڅ فائدہ نه ورکوي. دا د حضرت علی صاحب یو قول دی. تلک آیات الله، دا آیاتونه د الله تعالی نتلوها چې موږ تلاوت کوو دا آیاتونه.
علیک پتا باندې بالحق په حق باندې فبأي حدیث فبأي حدیث نبکما خبر باندې بعد الله رسول الله تعالی نو آیاته او نشانو د الله تعالی نه یؤمن دوی ایمان راوړي ویل لكل افاک اثیم ویل د هر افاک بهتان تړون کې د پاره اثیمین ګناګار د پاره ویل د دغه خلقو د پاره ویل په پارسی زبان کې ویل چې سخت عذاب ته ویل شي دویم ابن جریر طبری لیکلی رحمه الله چې په دوزخ کې یو وادي دو چې پاغي کې د دوزخیانو ویني او زوی هغه ته ویل شي دا هغه نامه ویل یسمع آیات الله اور آیاتنا د الله تعالی تطلع علیه تلاوت کول شي په دبانی ثم بیا یصر غرزیږي همیشه د پاره مستكبرن تکبر کوونکې ک ان لم يسمع لغچنی اوریدلی هغه فبشر نذیر ورکدتا بعذاب الیم په دردناک عذاب سره واذا هر کله عالم من آیاتنا چپوي شي زمون آیاتونه باندې شیئات شی باندې اتخذها ونسیغه حزوا پټو کو زرا اولئک دا کسان لهمشته دوی د پر عذاب مهین عذاب سپکون کوي من ورائهم مخید دوی ته جهنم او جهنم نه ولا یغنی عنهم او لري بن کې د دوی نه ما هغه څه کسب چې دوی کسب کړي شیئات شي ولا او نه ما هغه اتخذوا چې دوی نیولې دي من دون الله بغیر الله تعالی نه اولیاء معبودان ولهم مشته دوی د پر عذاب عظیم لوی عذاب هاذا هدن دا هدایت ته ولذین هغه کسان کفروا چې کفر کړي نه بی آیات ربهم پایاتونو د خپل رب باندې لهم مشته دوی د پر عذاب من رجز الیم اغه بد عذاب دردناک من رجز اغه بد عذاب الیم دردناک الله الذي الله تعالی هغه ذات سخر لكم البحر چې تابعدار کړی د تاسو لپاره البحر بحر لتجری د دې لپاره لتجری د دې لپاره چې ته لتجریا د دې لپاره چې روان کې الفلکو کشت د دې لپاره چې روان شي کشته لتجریا د دې لپاره چې روان وي الفلکو کشته فيه پدی بحر کې به امره په حکم د الله تعالی باندې ولتبتغوا د دې لپاره تاسو ولټوي من فضله فضل د الله تعالی ولعلکم او د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ وسخر او تابعدار کړی لكم تاسو پر باغت په سماوات چې پاسمانو کې دی او ما واغت فل ارض چې پسمکه کې دی جميعا ټول منه د دینا ان فی ذلک بشک بدی کې لا آیات خامخنه خد قدرت لقوم يتفکرون دا قوم د پاره چې دوی فکر لري قولوا تو فرمای نبی صلی الله علیه وسلم للذین هاغ کسان ته امنو چې ایمان راوړل یغفروا چې دوی بخنو کې للذین هاغ کسانو ته لا يرجون ایام الله چې دوی امید لري او عقیده لري هغه ورځو د عذاب د الله تعالی ټیک شو نو بخنه ورته کو یعنی څه یو ځکه چې مکی آیاتونه دي فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره چې جهاد آیاتونه راشي بیا هغه کو نور ورته بخنه کو بس خیر ته چارسي ځکه دوی ډیر دی تاسو لګیو چې تاسو لاس ور واچو دوی به تاسو شهیدان کی دین اسلام هغه کار به پاتې شي نو خیر دی گزاره کو لیجزی د دې لپاره چې بدلور کې الله تعالی قوم انداز قوم ته بما كانوا يكسبون په سبب د هغه څه چې دوی چې کسب به کولو من عمل صالح هغه څوک چې نیک عمل کوي فلنفسه نو د خپل ځان لپاره او من اساء فعليها او هغه څوک چې بدیو کوي نو بدی به هغه باندې وي ثم الى ربكم ترجعون بیا به تاسو خپل رب ته واپس کولای شئ ولقد خامخ په تحقیق سره اتینا موږ ور کړیو بني اسرائیل تعالی کتاب الحکم او حکم والنبوت او نبوت ورزقنا موږ رزق ورکړی دوی ته من طیبات د پاک شینا وفضلناهم او موږ فضیلت ورکړی دوی ته العالمین د زمانه په خلق باندې واتینا موږ ور کړی دوی ته بینات واضحه دلایل من الامر د امر نه فمختلفوا نو دوی اختلاف نه وکړه الا مگر من بعد ما جاءهم العلم ورسو داغ نشراغله دوی ته علم بغي اند وجد حسد نه بینه په خپل منځ کې ان ربک بشک رب دستایق دی فیصله وکي بینهم د دوی په منځ کې یوم القیامت ورځ د قیامت باندې فيما په هغه خبرو کې کانو چودي فيه باغي کې به اختلافونه اختلاف کولو ثم جعلنا بیا موږ وګرځول تعالی شریعت
په شریعت باندې من الامر د امرنا فتبعوا تابعداري کو د دې شریعت ولا تتبع اهواء الذين تتابعداري مکو خواهشات د کسان لا علمون دوی نه پويږي انهم بشک دوی لا یغنو هرگز بلری نه کان کدستانه من الله د الله تعالی د عذاب نشي اتشي وان الظالمین بشک ظالمان بعضهم زنی د دوی اولیاء او بعض دوستان د زن نورو والله او الله تعالی ولی المتقین دوست د متقینو هذا بصائر للناس دا دلائل دي د خلقو د پاره وهدن او هدایت او رحمت او رحمت لقوم یوقنون دا هغه قوم د پاره چې دوی یقین لري ام حسب الذين آیا ګمان کوي هغه کسان نجترح السیئات چې دوی کسب کړي د بدایو ان نجالهم چې موږ وګرځو دوی کلذین په شان د هغه کسانو امن چې ایمان راوړي او عاملوا الصالحات او نیک اعمال کړي سواء برابر محیاهم هغه ژوند دوی او مماتهم او مرګ دوی مومنانو د کافرانو مرګ چې دا یو شان نه دی او کڅو کې چې نه یو شان دی سا اډیر بد دی ما هغه يحكمون چې دوی فیصله کوي مومن لبا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ډېر په خولي شکل کې راشي او توبه چې اے پاک روحا چې په دې پاک بدن کې وي د الله خوشالو تر وځه الله د غواړي د روح په ډېر په خوشالو باندې ډېر په اطمینان باندې ورلا روزي په خولي رومال کې بیتاو کی او چې پاسه خېجای هر څوک په چې مرحبا خوشحالي دی د روح د پاره دا څومره خسته خوشبوئی تی درو تر دغه پورې چې پاس علیین نه بلار شي او لاندې مطلب چې بدن سره به تعلق دی د روح په قبر کې او چې کله کافر او د فاسق غوي ورته چې اے د الله دښمن راوځه یریږي بوډه په سختو باندې بدا روح تی راو باسي او یو بوینه به تخیږي چار سړې به چې تبعی د روح ته پاره دا څنګه بدقسمت انسان نو فرق شته په ژوندونو پاغه کې ښا کڅو کوي چې موږ مړی او نبی علیہ السلام یو قسم غي نو دا غلطه خبره انبیاء په مرګونو کې فرق شته د اولیاء په مرګونو کې فرق شته د عام انسانانو مسلمانانو په مرګ کې فرق شته وخلق الله او چې څوک دا فرق نه مانی الله یې چې دا ډیره بده فیصله وخلق الله او پیدا کړی الله تعالی سماوات اسمان او الارض او زمکه بالحق په حق باندې ولتجزوا د دې لپاره چې بدل ورکړي شي کله نفس هر یو نفس ته بما دا غڅ کسبت چې کسب کړی وي وهم لا یظلمون او حال دې چې دوی سره به ظلم نشي افر ایت خبر را کا من اتخذ د هغه چا په حق لا چنی ولوي الہ خپل معبود هوا او خواهشات خپل سره وادول او گمراه کړی وي دی الله تعالی علی علم فسرد علم وختم علی سمعه دویمه ترجمه وادو الله او گمراه کړی وی هغه الله تعالی علی علم په علم باندې وختم علی سمعه او مهر لګولې د په غوګونو غوګ باندې او قلبه او د په زړه باندې وجعل علی بصری او پیدا کړی وی د په سترګو باندې غشاوتن پردا فمن يهديه څوک چې هدایت وکړي د من بعد الله رسول الله تعالی نه افلا تذکرون ولتاسو نصیحت نه قبل وی وقالوا او يلبدوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما هي نه دا زندگی الا حیاتنا مگر زندگی زمونږه دنیا د دنیا ولدا نموت چې مونږ مړ کیږو ونه حیا مونږه ژوند کیږو و ما يهلكنا او مونږ نه هلاکوي الا الدهر مگر زمانہ وما لهم او نشته دوی لپاره به ذلک په دې خبره باندې من علم علم انهم ندی الا يظنون مگر تش ګمان نه کوي و اذا تطلع کله چې تلاوت کول شي علیهم په دوی باندې آیاتنا زمونږه بینات واضحه ما کان حجتهم نوی حجت دوی الا مگر ان قالوا دا چوای ائتوا بآبائنا راوړی ممتخبل مشران ان کنتم صادقین کشرته تاسو رښتونی قول الله ورته فرمای چې الله تعالی یحییکم ژوند کوي به تاسو ثم یمیتکم بیا مړ کوي تاسو ثم یجمعکم بیا برا جمع کوي تاسو الی یوم القیامت ورځ د قیامت لا ریب فی چیز شک نشته په دې ورځ رات کې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا نه پويږي په دې خبره باندې ولله خاص الله تعالی د پر ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو د ول ارض او د زمکو دا و یوم او باغ ورځ باندې تقوم الساعه چې قائم بشي قیامت یوم ایذن په دغه ورځ باندې یخسر المبطلون تاوان بو کی المبطلون باطل خلق وتراو تبوینی کل امت هر یو امت جاسیتن چې په زنګنو باندې بمړه پراته خود کافر امت کل امت هر یو امت تو دارا غفتره بشي الى کتاب یا خپل عمل نامې تا او تویل بشي چې الیوم تجزون ما کنتم تعملون پنن وز باندې بتاست ته بدله درکول شي دا هغه څه چوي تاسو چې عملم کولو هاذا کتابنا دا زمونږ کتاب دی عمل نامه دا ينتقو چی گنیږي علیکم پتا سبحانه بالحق په حق باندې ان بشکمغه كنا ومغه نستنسخو چې مونږه لیکل ما هغه څه کنتم چوي تاسو تعمل نه چې تاسو به عمل کولو مونږه لیکل الله یې نو مونږه لیکل او په بل ځکه لیکل چې کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون نو غرض دا چې ځنه ټینګي یی چې پرشتي لیکي او ځنه ځکه ویلي چې زی لیکم
نو الله یې لیکي په اعتبار د خلق، دا پیدا وخت الله کړی دی د لیکلو، او نور کسب چې دا څوک کی فرشتي کی. فاما الذين پس هغه کسان امنو چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي فيدخلهم نو داخل بکی الله داخل بکی دوی ربهم رب دوی فی رحمتي په خپل رحمت کې، ذالک دا هو الفوز المبین، دا لویا کامیابی ده. واما الذين کسان کفروا چې کفر کړي دي افلم تکن آیاتی آینو آیاتن ورته ویل شي افلم تکن آینو آیاتی هغه آیاتونه زما توتلا چې تلاوت کول شو علیکم په تاسو باندې فاستكبرتم نو تاسو تکبر وکړو وکنتم او تاسو قوم مجرمین داسې قوم چې مجرمان وای. و اذا قیل او کله چې ویل شي ان وعد الله بشک وعد الله تعالی حق دا والساعه او قیامت لا ریب فیها هیڅ شک نشته پدې کې قلتم ویل تاسو ما ندری مونږ نه پویګو مساعت قیامت څه شي و ان ظن الا ظن او مونږ ګمان نه کوو مگر یو تش ګمان، بس دا خاصی ګمان نه دي. وما نحن او نه یو مونږه بمستيقنین د یقین کوونکو نه وبدالهم او قرب شي دوی ته سیئات ما عملو هغه بد اعمال جزاء هغه چې دوی عمل کړو، هغه بد جزاء هغه چې دوی عمل کړو، وحاق او نازل بشي بهم په دوی باندې ما هغه څه جزاء د هغه څه کانو چې دوی به پاغي پوری به استازي اون ټوکی کولی. وقیل او ابو ویل شي اليوم ننوز ننساکم مونږ پریدو تاسو کما نسیتم لکه څنګه تاسو پری خوالقا یومکم هذا ملاقات د ورځې د تاسو چې دادا ومأواکم النار زید ورتک د تاسو ور دی ومالکم من ناصر نبوی د تاسو پر سناسورانو ذالکم دا بانکم اتخذتم په سبب د دې چې بشک تاسو نیولې او آیات الله آیاتونه د الله تعالی حضور په ټکو سره وغرتکم الحیات الدنیا او دوکه کړی وای تاسو ژوند دنیوي فالیوم ننوز لا یخرجون منها نبشوستلې دوی منها د دې دوزخنا ولا هم یستعتبون او نب دوی ته اجازت ورکول شي د معافی د غختلو. فلله الحمد بس خاص الله تعالی د پر حمد دی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی و رب الارض او رب د زمکو دی رب العالمین دی وله او دغه الله تعالی د پر الکبریا او لوی دا فی السماوات پاسمانونو کې والارض او پزمکو کې وهو او د الله تعالی العزیز ډیر غالب دی الحکیم خاوند حکمت والا دی. صدق الله.